ګرانو کتونکو د وډیګرام تورمزو سکول ته هم دننه بوځم او په دغه سکول کې چې دغه استادان نه خلک ګیلې کوي چې دوی خلکو ته تعلیم نه ښیي نو تعلیم به څوک ښیي دا غریب بچي چې کوم دی نو دی کې سبق وایي دا وګوره د دې بچي دغه ته وګوره بچي ته خو چېرته زما دفتر ته راشه چې زه خو تاله سپیشل بوټان درکړم ښه بچي داسې خلک کې انجیوګانې وي چې دغه کوي دا په دې یخه یخنۍ کې د دې خال ته وګوره چې دا دلته کې راځي ښه بیا چاردیواري چې کومه ده اخوا ګیمونه کېږي ماشومان به کتاب ته ګوري او که نه ګیمونو ته به ګوري نو دا خبره چې کومه ده ګینې نور پکې خو ښکلې دا ګوره دغه سپورټ چې کوم دی په تعلیم باندې کار کوي یا دا کوم صورت حال دي دا برته لږ شانتې زه دې سکول ښیم او دا ماشومان دي دې وخت کې چوټي وشي خو غریبي ده زه د استاد نه په دې باندې کلم ګیله نه کوم چې د ماشوم کپړې څنګه دي څنګه نه دي یو سړی پلار چې کوم دی نو خېټې له پیدا کي او که نه هغوی له سپلې او پیزار له پیدا کي خو بهرحال دې خوا دغه کېږي ښه بیا زه به د استاد سره خبرې کوم خو د دې ډیران حوالې سره وګورئ جي دا دلته کې په دې سکول دننه چې کوم دی دا خره چې دا شاته خو چاردیواري شته دی استاد اسلام علیکم السلام علیکم څنګه علي جي خیر دی استاد جي دا ډیرانونه دا ګن ترک جی دا موږ سره تقریبا 600 ماشومان دي جی 600 ماشومان دي وډیګرام پرایمري کې جی دا چې جی خامخا لکه دلته کومه خزله غورځېږي یا نن سبا د چپسو دغه دی دوی د خپل کمزورۍ د وجې نه چې موږ وایو چې لنچ راوړی نشي راوړی نو دغه جی بس هغه چې هغه چپسونه میپسونه کومې ګوتې موږ ته دلته غورځېږي نو هغه موږ دلته دغه کوو دلته غورځېږي دا ډېران دي چونکې موږ سره چې کوم زموږ سالانه چې ته موږ PTC فنډ وایو هغه موږ له 15000 روپۍ راکړی وي په هغې کې چې زموږ ته چې تېر شوی امتحان هم د ماشومانو شوی دی یا موږ ته ماشومان دلته که چې ته راوغورځېږي یا د هغوی څه نور ضرورتونه موږ سره چې ختم شوي دي زما د جیب پکې خپلې تقریبا د 15 نه 20 25000 روپۍ زما د جیب ولګ زه د ټیچر یم جي محمد عارف دوراني مې نوم دی او دا چې موږ د ټیمې والا ته هم دغه وایو موږ سره خپل شته نه چې دا ډېران موږ ته صفا شي بل هغه ملګري چې کوم دي سپورټس کمپلیکس چې کوم دا دغه دی سپورټس دغه دی هلته زموږ یو قسم ډیران جوړ شوی دی هغوی هم خفه کېږي چې موږ ته دلته دا ګډ مه غورځوئ نو پیسې موږ سره شته نه داسې د حکومت چې کوم د فنډ د PTC د فنډ هغه د یو سم زموږ یو صاحب راغلو SDO صاحب پیدا محمد صاحب هغه ځان سره پریټن فارم کې وام غوښتلو چې زه به لکه تاسو ته دونه تاسو له پنده درکړی وي دا د کمرې په سر باندې 12000 روپۍ وي خو موږ له چونکې به دغه 15 راکړی باقي لکه نه وي حکومت خو هغه منیټرنګ والا راځي او مختلفې داسې خلک راځي هغوی څه کوي منیټرنګ والا خو جي بس صرف د قصابګر کار دی جي هغوی خو بس شیز یو سي هغوی خو په نور څه بس کوي نه هغوی خو د ټیچر او لکه اټینډنس یو سي او دغه یو سي د ماشوم یو سي سټوډنټس یو سي باقي د هغوی دې سره دغه مغه نه وي دوی سره به هغه لیکلي باقي زموږ خپل د ایجوکیشن افسرانو دا پکار دي چې دا زموږ DO صاحب له پکار دي دا زموږ SDO صاحب له پکار دي هغوی چې راځي خپل اډرونه لکه کوي خپل خبرو کې دا داسې او دغلته چې زموږ د بریک نه پس یو څو پوستکې پراته وو چې ته نصرې والا ماشوم به غورځولو په هغې هغه ټول کلاس 4 او خاص کر ما ته ډېرې خبرې وکړې دا ولې پراته ما چې د سیکنډ ټایم کې پراته دي چې ته ماشوم به غورځولي دا کړي وی دا خو پکار ده چې د ټیچر له پکارو په دا خو د خپل اډرونه خپل حکومت او چلی باقي وته چې مونږ کوم خپل ډیماند کیدو هغه نه بس بل خاص سرجی دا ته وای چې دغه خو جنکه ماشومان ډېر زیاتې شپږ سوه دغه نو دلته جنکو نږدې سکول نه جنه دلته صرف دا یو پرایمري ده دا دی کې دا کمباینډ کلاسونه چلیږي جنکه مونږ یو طرف ته کینو لکان بل طرف ته پکار دي دلته جو حکومت له پکار دي چې همداسې د یو درو کانالو ډبل سټوري والا جنکو ته یو دغه جوړ شي دا زموږ د 5م او 4م چې کار کلاس کې دي مونږ سره تقریبا نیمې دا موږ سره دی کې دا دغه د جنکې استادان پوره دي اوس خو رالی یو استاد لکه چې تعداد کم واچو سره زما جته کسان دي اوس له خو یو استاد نورم زموږ په 40 باندې لکه استاد د حکومت کوم پالیسی ده نو اوس خو لا یو واچو او چې کله دا غي اډر کیږي استاد خو تقریبا کلاس 4 استاد برابر دي خو پنځه کمې در سره چې هغه مونږ ولګو او چې سکول کم ضرورتونه وي خاص کر چې مونږ ته کوساغل ته په دغه ته گیمونه کیږي
نو دا چاردیواري نشته چاردیواري چې نشته نو دلته چې دلته گیم کېږي سوال نه پیدا کېږي زمونږ ماشوم اخوا چې چغه وشه لاله ابه خامخا ماشوم خواجي ګوري نو دا چې موږ د کمرې تقریبا د 4-5 کمرو د کاتې موږ ته دغه دی بل دا چې صاحبان راشي وي دا تاسو خپله خدبراري وکړئ نو خدبراري خو چې هغوی موږ له راکړي نو موږ پرې خدبراري کوو نو دغه طرف نه دا دی نو بس دا خبرې دي نو کتونکو خبرې ډېرې دي خو بیا کو دا ګن چې کم دی نو دا وګوره جي دا د ماشومانو په صحت باندې ډېر بد اثر غورځوي ورسره چې کم دی سالانه 15,000 روپۍ 14,000 روپۍ پنډ هغه د دې استادانو سره نشته زه کله ماجوکي ته تللی وم په 2,500 ماشومانو باندې 2 استادان په 2,500 دلته کې دا خبره ده چې استادان چې کم دی هغه پوره دي خو دا کمرې دي په دې کمرو کې لکه د ګډو بیزو به دا ماشومان ورټومبلي وي دا وګورئ داسې زر ته یو کمرې خال خیمه چې دا 600 ماشومان چې کم دی او ځای ورسره شته ولې نه دغه کوي ولې دې ته نه دغه کوي دا وګورئ جي دا چې کم دی نو السلام علیکم څنګه هلې خیر دی نو بس زه خو په دغه ګیله نه کوم ځکه چې زمونږ خو به تورې جامې وي پته چې نن سبا د سکولونو څنګه جامې وي دغه هم رانه دغه شوي دي اورې چې دا جامې څنګه وي څنګه نه وي او استاد جي نن سبا د ماشومانو څنګه جامې وي دا خو جي د ملیشي کپړې پکار یو ویجی خو دلته د خپل کمزورۍ د وجې چې تاسو د یو کس ګوټانو کتل تاسو دغه ورکه چې راشه چې زه د لوالم جي تاسو لکه نو په دې وجې دوی د جی هغه شی برابرول شي اسه د کوتم یو خپل دغه دادي چې تاسو بس الک داخل کې یا را ورې خو چې دوی سبق وي خیر دی که د دوی جامې لکه تورې نه برابرېږي یا تورې ټوپۍ نه برابرېږي نو خیر دی خو چې دوی سبق وي دا حکومت یو او استاد دا به زما تاسو ته هم خواست وي ولې چې ډېرو سکولونو ته زه لاړ شم نو ماشومان چې کم دی د کپړو په وجه باندې وشړي د چپړو په وجه باندې وشړي نو او پلار یې تپوس نه کوي نو دا په تاسو باندې ایکسټرا یو برډن دی ځکه چې هغې په دومره غم کې په 2,500 روپۍ بوجې وړه دوی له پیدا کړي او که نه ماښام د بچي نه تپوس وکړي نه ستړی ستومانه راشي نو دا په تاسو باندې یو بېله ذمهواري راغلی دا وګوره زما بچې او زما دا چې کم دی نو دا ناست دي او دا چې کم دی نو دا کندې کپرې دا وګورئ جي دا د دې دپاره ښه کافي فنډنګ شته دی خو دلته کې به صرف راځي به تصویرونو باندې حکومت هم چلیږي او په تصویرونو باندې د تعلیم محکمه هم چلیږي د استاد نه دغه وایي چې یاره دا وکړه هغه وکړه خو استاد ته چې کوم سهولیت وي نو هغه نه ورکوي نو ګرانو کتونکو دا د وډیګرام تورنزو پرایمري سکول چې 600 ماشومان پکې زده کړه کوي دا وګورئ جي او دا داسې شعر ناپرسان دی چې په کلو میدان باندې یا خواته ورته هغه ځنګل دی دې خواته ورته لوبې دي د دې ماشوم چې کوم دی نو دا مستقبل ښه وګړی نشي ګرځېدی خو د استاد ورسره ډېر هم خواري وکړي نو نشي ګرځېدی د هغې غټه وجه دا ده چې هر اړخ ته چغې سورې لوبې چاردیواري نه کوي دا د کلونو دا دې ځای د ایم پی ایم کمزوري ده د دې ځای د تورنزو د دې علاقې د منتخب نمایندګان هم کمزوري ده او ورسره چې کوم دی زه دغه ټول چې کوم دی نو دغه زه د دې ښه کندې کپرې دې ته وګورئ جي بره پکې خېجه او لاندې پکې راخېجه او دا خیڼ پمپ هم استاد دا هم دغه دي دا ختم شوي ښه او دغه زموږ د ماشوم د اوبو یا د وصلخانې لکه هغه ضرورت د الله فضل جي حل شته دی جي خو لکه اوس دا موږ د صاحبانو په نوټس کې مې راوسته د خپل علاقې چې سم ناظم یا سید دا جدا لار چې دا ګوره څونه ښکلې لار ده ستاسو بېله لار ده بېل سکول دی دا وګورئ دا چې موږ دوی ته ویلو چې دا موږ ته په 148 کې لکه څنګه چې وي که موږ ته چا په دې باندې واچوله نو د ماشوم تلو یا د استاد یا د موږ چې کوم معذور ماشومي د دوی د تل راتل دا په په کوټه باندې اسانه شي نو دلته جی که موږ ته لکه داسې د لاره د هر چا د پړنو شو خو چې دا لاره راته وشي او بس دا پړمن خبرې دي نور کتونکو او خو نه وي نو زه د محکمې والا ته وایم چې ونه خو ډېره ضروري ده خو به دا ونې چې وله موږ ووخو نو په دې باندې موږ دا سکول دغه کولی شي خو انټرنیشنل ټرانسپیرنسي رپورټ چې وایي محکمه تعلیم په پښتونخوا کې دا کرب محکمه ختلې ده نو هغه استاد نه دی هغه محکمه ده د دې هم بل پاس شوي وي د دې هم هر څه شوي وي او دا د کلونو راسیبات سکول چې کوم دی 600 ماشومان او ماشومان پکې سبق وایي دا وګورئ او هغه ماشومان د دې ماشومانو دوی عزت کوي دا وګوره که نه دا د دې ماشومانو عزت دی
د دې ماشومانو لپاره بوټ مو ورکوه کپړې مو ورکوه خو د سکول خو ورته لږ د ناست دی که که نه په ګن کې ناست دي ګن ته تن اوچتی هر څه ته تن اوچتی ټول غریبانان او د مزدورکار بچي دي نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي انشاءالله زه به دې سکول ته بیا راځم او ټي وي له پې خصوصي پروګرام کوم د هغې نه مخکې خو محکمه تعلیم والا زما د هغه ګوري نو دې سکول طرف ته توجه کې څنګه چې هغه بل سکول صفام شو چونم شو او ورسو شو نو هغې نه مخکې ورته دا وایم چې د دې سکول طرف ته پاملرنه وکړئ ګندګي ته لرې کې دا پرشونه پکې وکړئ کمرې پکې نورې پکار دي او کوم انجیوګانې چې وي چې هغه وایي موږ په تعلیم باندې کار کوو نو هغه د وډیوګرام سکول ته راشئ دې ماشومانو ته د کپړو ضرورت شته د پیزار ضرورت شته او مین لارې د دومره غټه لارې ده او هغه لار چې کومه ده کندې کپرې ده د کاڼي دي پکې نو دې طرف ته توجه وکړئ ډېره مننه خوشحاله